رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. ډېر ښکلی تپوس یې کړی دی چې زموږ په دې علاقه کې مړي ته صندوق جوړول دا عام شو. په دې کې مړي ته څه فایده شته؟ نه، دا بې فایدې کار دی. مړی د ده سره به خپل عمل ځي، که د ده عمل ښکلی وي نو لاندې به ورته الله پاک فرشتو ته ووایي فافرشوه من الجنه، د جنت بستره ورته واچوئ، والبسوه من الجنه، او د جنت لباس ورته واچوئ، وافتحوا له بابا من الجنه، او د جنت د طرف نه ورته دروازه کولاو کوي. صندوق هېڅ فایده نشته دی. داسې موږ یو رواج جوړ کړی دی او بس د پیسو دپاره مو یو خبره جوړه کړې ده. حالانکه که دغه پیسې دې راواغستې چاله دې صدقه ورکړه نو دې مړي ته بې ثواب ورسي. ها البته بعضې موقع کې هغه صندوق په دې لحاظ باندې پکاري چې لکه مریض څه داسې مریض وي چې د هغه یا د خېټې بیماري وي یا داسې غریب چېته په اکسیډنټ کې ټوکلي ټوکلي شوی یا خدای مکه په بم کې، نو د هغه اجزاو راغونډولو دپاره که څه په اللهم باندې جایز شي ایله په خوارو، نور چې کوم دی د دې هېڅ فایده نشته. بلکې په کار ده چې د علما د دې متعلق خبره وکړي چې بهی د دې څه ضرورت نشته، څه فایدې نشته، دا مه کوئ. د دې نه ځان چې کومه دی نو هغه وساتئ او دغه پیسې په دا صندوق په څو کېږي؟ څه درې څلور 5-6 زره. ګوره دا 5-6 هزار روپۍ څونه ډېر شی دی. خیال کې مراله دا 5-6 هزار روپۍ راوالی یو جومات لی ورکه، یو مدرسې لی ورکه، یا یو غریب سړي لی ورکه، 2-3 غریبانو لی ورکه، ځان له پیوړه راوړي. اوس خو الحمدلله هر شی د ګرانۍ په اندازه باندې چې کوم دی هغه حد ته رسېدلی دی چې دیاړمار غریب دوله کې ولې نه مړ کېږي. خبره پوه شي؟ بس خدای پاک ساتي. نور خو چې کومه دی نو ماشاءالله دی حکومت کې ډېر ښکلې ګراني راغله، هر شی د اسمان سره خبرې کوي. نو یو غریب لی ورکوي د هغه څه فایده به پرې وشي، نو دغه فضول کار دی. ښه دا بل تپوس هم ډېر ښه دی. او د مړي د پاسه د آیت الکرسي لیکلی شوی څادر غوړول څنګه دي؟ ښه نه دي. دا موږ ټول مولیانو ته ولاړ یو او هغه کټ په خوا کې او بیان او تقریر هم پکې کوو، خو دا موږ یو قسم ونه وي چې بهی دا ما اچوئ د دې بې ادبي کې. کم از کم د دغې آیتونو هغه د مړي په خپو باندې راځي. دغه آیت هغه څادر د مړي په خپو باندې کم از کم راځي. نو زه خو نور څه نشم کولی، دونه وکړمه چې ما ولاړ یم هغه د خپو طرف نه راغونډ کړمه. د خپو طرف نه تاسو که چې بعضې کسانو به زه لیدلی یم بعضې موقعو کې او بعضې وخت کې به زما خیال نه. نو دا دواړه سوالونه د ملګري چې کړي دي ډېر ښایسته او ښکلي سوالونه دي او ډېر بهترین. نو مړي دپاره صندوقونه هم اخلئ او د مړي د پاسه دغه څادر هم واچوئ، مړي ته خپل عمل ثواب ورکوئ. دغه څادر ټول قرآن ورسره په دې غېږ کې کېده، خو چې عمل یې پرې نشته نو څه فایده ورته نه ورکوي. ښه دا به ورته مار او ښامار کېږي.